سلورم پانا بڑا والا وای والا د سلورم پانی په 22 نمبر صفحه کې څه کوا پوښه د معرف 22 صفحه هنګړوري 22 صفحه ته ګور معرف الشيء د معرف تعریف کوي څه کړل دي کوي فلا يصح په دې دوی مگر خسي کوا فلا يصح بالعم ولا خص معرب تعريف أخسرهم ناروا ده فأعمسرهم ناروا ماذا قوله تعريف أخسر ناروا يعني تعريف ده حيوان چې په انسان سره کې دا انسان چې کوم ده حيوان اخص نه ده تعريف بالاخص ناروا دا بالکل اټله خبره ده چې التعريف بالاخص غير جائز فلا يصح بالعم ولا خص فصفحه نمبر 22 کې فباب ده معرف کی معرف الشيء فصل التراشا 22 نمبر صفحه ګوره ته پته ولګي چې په تعریف بالاخص سره ته څو خبرې ځین کې تمهیدن کې خو ده دوه خبرې اوله کومه خبره دا وصف کوم دا اخص چون کې د اخص او عام او تباین د نسبتونه دا په کلیات کې وکړي په څنګه وکړي دې نه الکلیان ان تفارق الکلی ویلو کنه نو التا اخص او عام او کو متبین کاجی دا په ټول نه مگر سبای اوس چې د تعریف ته چا کې وځه دې وي نو چا په تعریف کې او د په تعریف کې کوم دې نه د جزئی په تعریف کې اخص چې وي نو دې اخص نه څوک مراد شو ادا اخص وي نه دا به کولی ټیک شو یو خبره زه انتظار بل خبره مې ځین کې دا کېده چې تعریف په اخص سره ناروا دي تعریف سره لکه تعریف د چا د حیوان په چا سره کې په انسان سره کې دا بناروي ټیک ده او اخذ بالعموم المطلق كاخذ كم ده اخذ بالخصوص المطلق او اخذ من وجهه لکه تعریف د حیوان په ابجد سره هم ناروا دي لکه ابجد د حیوان اخذته من وجهه او تعریف د حیوان په انسان سره ناروا دي لکه دا تعریف بالاخذته عموم مطلقا بالاخص مطلقا لازم ته دا خبر رااله او دا خبره کچره کفخه ولي فخره هغه ماته د 22 نمبر صفحه راوړو د دغه شرط تاجي څه شو 22 فصل معرف الشيء ما يقال عليه التدغنا اوري التمويل فلا يصح بالاعم والاخص پس د معرفت دي دو خبرونه اوس راشه دا وهو اعم دا د دې عبد الله یزدی چې شارح د تهذیب دی دی وای زما استاد ماته دا وهو عام په یو بل طریقې سره لګولې وو یو طریقه ته لګول خو دغه شو چې دا وهو عام د نسبت بیان کو ما بین د دې جزء بالاصطلاح الثاني او د جزء بالمصطلح الاول په دې کې نسبت بیان کو چې دې کې نسبت د عموم خصوص وهو عام د عام د خاصه ٹھیک شو خبره تیر شو هغه نه اغن وای په دغه طریقې ونه لګوم په یو بل طریقې په جديده طریقې سره زدا لګوم او جديده طریقې سره لګول دا جواب دی سوال مقدر سوال مقدر دا شو چې دا اخص نه ده دا هو ضمیر دی اخص ترجه کې جزئی د مرجه کوي څه درجه کې چې ورا دا اخص نه ده اخص دا خو محصور دی په کلی پورې اوس څنګه خپل تمهیدات په استعمال او تمهید او استعمال کنه دا اخص خو نه به ګرځي وي او دته تعریف کو د چا لپاره په اخص سره تعریف ته د جزئی وګو جزئی معرف شو او الاخص من الشيء ته دایسه شو معرف نشو د تعریف شو د الجزئی لپاره ٹھیک ده او چون کې زما په ذهن کې دا چې اخص کوم ده دا نه به مگر څه وي کلی وي كما سبق في امر النسبه في باب النسبه ده بنه مگر کلی او دا جزئی چې کوم معرف ده دا جزئی چې کوم معرف ده قد يقال الجزئی جزئی اضافي ده یوازې کلی کې کله جزئی وي کلی دغه اخص من الشيء ته وي کنه نو کته زید چې د انسان دلاندې هغه جزئی اضافي ده نو هغه ته شامل شو زید ته ولی او تاوي جزئی الله خصو يعني الكلي لا خصو فخرج زيد
فكان زيد جزئيا حقيقيا ولم يكن جزئيا إضافيا. وليه؟ لأن الجزئي الإضافي هو الأخص من الشيء، والأخص ليس إلا الكلي. هنا نقرأ كما مهدنا ذلك في المقدمة الأولى. أولا مقدمة زمن التمهيدي سوا أخص بس كم ده خاص راغة ده بني مگر كلي نو ده شو كلي شو الله دې وبخشي. نو دا تخپوش بدی چې دا الجزئی معرف ته او الاخص سره معرف ته دغه شو او دا جزئی چې معرف ته د جزئی له هم مرضی یعنی مقابل د کلی او هغه کلی له مرضی کوم کلی له مرضی ځکه د زید له مرضی او هغه جزئی حقیقي دی ځکه دا اخص من تحت العام له څه لاندې دی او انسان لا او حیوان لا او جسم نامی جسم مطلق له مرضی چې دا ټول د چا د انسان د حیوان د لاندې حیوان د چا او جسم نامی د چا د حیوان د جسم مطلق د لاندې جسم مطلق د چا د لاندې د جوهر د لاندې نو دې خبره شو کنه نو زمارو رزم په خبره مې ته پوکل لري بخجی دغه دا چې دې خبره شو کنه چې د چا درانه ده نو ها د جزئیون چې کوم څوک ده چې کوم معرف ده د جزئی حقيقي له هم متناول ده او چا لره او جزئی ذاتي او تا چې کوم او د کلی لهم جزئی ذاتي خو د خپل ده کنه خو دا جزئی ذاتي کته د جزئی حقيقي له مرزي او لپاسه کوم د کلی له مرزي بعض کلیاتم چې د عام دلاندي هغه جزئیات له کلیات له مرزي او تا چې د تعریف په اخصن سره وکړو نو اخصن صرف چاله ورزي کلی له ورزي صرف چاله ورزي اول کلی له ورزي لما سبق في بحث النسبة أن كل ذلك مختص بالكليات. التكم متباين جوړو په کلیانو التكم مساوات جوړو په کلیانو اما خصم مطلق جوړو په کلیانو الته مقسوم من وجه جوړو په کلیانو نو اخص نو الته مگر سو کلیو او اوس دغه تیر شی اوس دا بیا راځي نو زما دې بل معنا نه زما ځین بل طرف ته څه نو دا صرف پس زید چې کوم دی دا د جزئی اضافي د لاندې نشو نو دا تعریف بالاخص نشو څنګه اخص شو دا جزئیون چې دا کنه دا اضافیون دا عام ده چاته شامل ده جزئی کلی دوانو ته او چې کوم شی ته اخص نو هغه صرف کلی لورځي نو دا اخص چې کوم ده دا اخص نشو د چا نه اخص شو د جزئیون ولې اخص شو صرف کلی توارا او هغه څه حقیقت ورنه راغی او هغه معرف چاته شامل ده حقیقلم بکار ده او بعض کلیات چې هغه عملا دي هغه ته بکار ده نو دا تعریف بالاخص نشو نو هغه د مقدمه بکار شي موږ استوي چې فلا يصح بالاخص نو دا تعریف بالاخص کو زين ته دا سوال زين خبوش التعريف بالاخص ته ممنوع ده وقد وقعت فيه او تبقى بريوته قد عرفته بالاخص فاخص سره تعریف کول د جزئیون دا تعریف بالاخص ته اخص چاته اقل افرادن دا چاته وي افراد د چا ډیر دي دا جزئیون افراد ډیر دي ځکه دا جزئی ته کلی نه تورځي او دا صرف کلی تورځي نو ولك ان تحمل جواب لمن دکړه ښا او جواب مو که چې خبره خټه غټه شي ماته ګوره وای دا وهو دا اخص ده وزم چا راځي کو جوړ نه وهو کما خص واقع شه ده تعریف د جزئی کې الاخص من ویل ده اعم من ذلك الاخص الواقع في تعريف النسبه ده اعم نه چانه ده هغه زوړ اخصنا زوړ اخص په چا پورې خاصو کلی پورې کما اخص په تعریف د نسبت او غشل ته اخص نظر کلی نو مراد نو ده عام ده داغینا ده بجزئی له هم مرضی او کلی له هم مرضی
نو تعریف بالمساوی شو څه شو ولې ځکه چې جزئی ما چې هغه هم کلی جزئی دوه ورته دیم جزئی کلی دوه راغی نو دا مکه خو موږ دا ویل چې دا وزن راځي دا چاته چې دا جزئی دا مخکینی جزئی نه عام ده اوس دا نشو دا اخص د زوړ اخص نه عام ده او دا اخص په تعریف د الجزئی او کواکې شو دا چې کوم د عام نه دا یا خصنا د جزئی کلی دوه ورځي پس تعریف بلا خص نشو بیا به اخر کوي دا خونه ته چا خولې وا وې دا ما زما استاد دې لګولې به خدای دې وسره خو کی خدای دې خاور سره وبخي وي غالبا دا استاد شو دغه جلال الدین دوانی خو څه څوک یې دی ځکه هغه هم د یادې په خپل خاص شاګردانو کې او د خپل استادانو کې دا یادې ښه ته شو کته ګورځي ولك أن تحمل أو جائز يعني جاز لك أن تحمل متعلق روبا صحا جائز باش تحمل كي قوله وهو عم على جواب سؤال مقدر فجواب السؤال مقدر معنى كأن قائلا يقول إذا كأن ذكر وجه حقيقة هو قائل نشته هو يمكن وي الأخص على ما علم سابقا إيه أخص ما علم سابقا هو الكلي الذي أغسر في كلي كم كلي ها کلی اخصو چې دې په بل په دمانه کلیتن صادقيږي کنه لکه کل انسان حیوان حیوان په دمانه کلیتن صادق دې په دمانه کلیتن صادقيږي الكلي الذي يصدق عليه كل اخر چې په دمانه بل کلی لکه انسان شو کنه چې په دمانه بل کلی چې هغه حیوان صادقي صدقا کلینا ولا يصدق على ذلك الاخر كذلك او دا انسان په حیوان باندې کلیتن نه صادقيږي دښه نو اخص خود ده من او بصير بكلي پوری مختصو ولا والجزئي الاضافي ده معرف شي دلته ده جزئي اضافي څه څوک ده معرف شي ده لا يلزم ان يكون كليا ده لازم نه ده چې کلی جزئي اضافي کلی زه کله سي یا زید امر بکر چې لاندې انسان دي کنه ما خص تحت العام نه هغه هم جزئي اضافي دي کنه هغه ته ورغه نقول جزئي أغخ عام ده دغل مرزي والجزئي الإضافي المعرف كنا لا يلزم لا بيلزم ويخا لازم يلزم اسمه باب نريخا لا يلزم مراه لا يلزم لازم يلزم لزوما ده لازم ندى أن يكون كليا بل قد يكون جزئيا حقيقيا ده كلا جزئي حقيقي تكتغنا فتفسير الجزئي الإضافي تفسير ده جزئي اضافي بالاخص فدي لفظ ده اخص سره لفظ جسره بهذا المعنى چې اخص په دې معنی سره والی یعنی څه والی کلی الذي يستق کنه دا والی تفسير بالاخص یعنی تعریف بالاخص شو ځکه ده اقل افراد شو د خپل معرفنا او دقه ممنوع په 22 نمبر صفحه کې ممنوع ده وی فلا يصح بالعم ولا خص یاد شي کنه شو یاد جی فأجاب بقوله وهو عم أي الأخص المذكور ها هنا داش ذكر شو فتعريف دار جزئية كي أعم من المعلوم سابقا ده هذا أخص نجي معلوم سابقا ده آنفا وس آنفا صدر ما وس دغه وس لن وخت اوس تیر شي دغه هغه منځ کې خدا پور دغه باس دی باس کې منځ کې بل باس راغله او اخلاص هم بده کې جوړ آنفا وس ومنه واسمه تقول جي بیا چا سوال کو چې د جزئي او د جزئي منځ کې نسبت خو پاتې شو څه شو دا تاجب کومه طریقې سره نوې جوړه خو د دې ودی لګاو د سر څوک پاتې شو د دې جزئي او د هغه جزئي منځ کې نسبت خلق دې کې هغه نسبت بیان او تا بیان نکو د هغه سره التزام نه راغی ولی چې هر کله دا اخص شو دا جزئي کلی دوه لوراغه او دا معرف چې جزئي د جزئي کلی دوه لوراغه او هغه جزئي صرف جزئي حقيقي لورته نو دا عام نشو څه سره بیان شو نسبت د دې جزئي او د هغه منځ کې او التزاما بیان شو التزاما دې ته چې مقصود نه او تبعا هغه سره بیان شي التزاما زمانه مقصود نه مقصود خو زمونږ د اخص او د اخص منځ کې نسبت ته وهم سره خود
خود تردن للباب سره لکه طبعا وسره د ذکر د سره بیان شي او طبعا څنګه بیان شو څنګه چې دا اخص عام شو څه مطلب جزئی کلی دوه لورغه نو دا لپاره دا معرف جزئی دایما جزئی کلی دوه لور نه راغی او هغه څه لورته واځي صرف جزئی لورته اخص نه ما جزئی کی خبره کوم مړه سبا به زين ته بدل خو دې ډیر ګران دی ګورای ښه دا اخص چې دی چې اوس موږ بیان کوته جزئی کلی دوه نور نه راغی او چې دی ورغه نو معرف سره برابر نشو معرف څوک دی الجزئی کنه نو هغه چې جزئی معرف ته هغه جزئی او کلی دوه نه راغی دا خبره شو کنه دا جزئی عام نشو دا کوم جزئی نه دا زور نه ولا عام شو دا غین هغه صرف جزئی له ورته او بس نو دې کې بیان د نسبت د جزئی او د جزئی منځ کې بیان د نسبت شو ځکه چې دا اخص تعریف بالاخص نشو تعریف بالمساوي شو څوک تعریف بالمساوي دا اخص تعریف د جزئی سره مساوي شو نو دیم دوه لور راغی جزئی کلی نو جزئیون هم دوه لور نه راغی او هغه جزئی دوه لور راغی صرف جزئی حقیقي ورته نو د دې جزئی او د هغه جزئی منځ کې التزاما ځکه چې اوري لکه موږ مقصود خدا نه موږ مقصود خدا اخذ وخت من کې هو عام مسبب نسبت بیانولو او سره بیان شو ومنه يعلم او د دین معلوم شو ان الجزئيه بهذا المعنى اعم من الجزئيه الحقيقيه عام شو فبيعلم بيان النسبه التزاما نو بیان د نسبت سره التزاما راغی پوه بیان د چا سره دا سره نسبت التزاما راغی بیان د چا د نسبت په بین د دې جزئی کې او د هغه جزئی کې دا سره التزاما راغی یعنی مقصودا هونه هو التزاما دی چې دا خو تا ډیر خوله ولګو د کم ځای نه دا معلوم کو دا ځای لګول په دې طریقې باندې من اين استفدت ذلك اي استاذ علمك واخبرك بهذا وجعله هكذا فانت كم استاذ كم دیتا ته خپل طریقه خونه خولي وهو هذا من فوائد بعض مشایخنا دا د فوائد د بعض مشایخ زمون ندي نو هغه ته دعا کې یو طاب الله سراو خدای پاک دې سراوي تور خاور ته په قبر کې شي تور خاور نه څه پکې پروت دي خدای دې سراو بخي نو ذکر د مکان مراد ته مکین یعنی خاوند د سرا دې خدای وبخي څه دی وبخي د سرا خاوند خدای وبخي په دې سره کې چې څوک سترګې پټې کړي او ته پکې پروت دی دغه د خدای وبخي مطلب دا چې جلال الدین دوانی د خدای وبخي مطلب دا ځکه دا هغه مراد دی والكليات 5 او كليات بنزلي الاول والجنس قول بقى جنس ته شو دا اوس کلیات پاس شروع شو یعنی پس تاغین چې د کلی تعریف کو د جزئی تعریف کو دا کستا خیر د کلی او د جزئی تعریف نه اوس الکلیان انتفاعات نسبتونه بیان کو نسبتونه بیان کو ما بین العینین او د خیو سره بیان د نسبت ما بین د چا کې بیا کستا خیلی ربط ما خبر سره کنه بیا دا جزئی لکه چې یو مقابل د کلیو په دغه معنی سابقه سره بیا یو جزئی په یو بل معنی سره مستعمل دي چې دا بل معنی د بیان نکي په اعتراض راغلی ولاړ بیا څنګه اعتراض کړو چې خطا کېږي جزئی چې کوم دی نه ته جزئی کوم تعریف چې تا کړل کنه دا غلط دی دا غلط دی چې خلق انسان ته هم جزئی وي او خلق حیوان ته هم جزئی وي خلق چې کوم دی نو هر اخص تحت العام تسوي جزئی وي نو بعض د اخص تحت العام د اخص په خپل هم کلی وي لکه انسان او حیوان ځکه دا اخص تحت العام د حیوان اخص تحت العام د جسم نامي دی جسم نامي اخص تحت العام د جسم مطلق دی جسم مطلق هم اخص تحت العام د چې خبر دا اعتراض کړی فدير هذا غير جواب كتب وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء وهو كل شيء كم ده يو لفظ مشترك ما بين دجاج معنيين لكن سنجي الجزئي إطلاقي في مقابل الكلي بعدين
خوشي او ما يمتنع الفرض الصدق على كثيرين من وده شان دي جزئي وبلا معنى وشتا على خص من الشيء تكشف مستخيل موس من الكليات تكشف وسط الكلي همیشه دی وشي تعریف کی به سکی تقسیم کی شو یو تقسیم په کلی کې مخکې مشه او په اعتبار د وجود د افراد سره خارج په اعتبار د عدم د افراد سره خارج په اعتبار د امتناع د وجود د افراد سره خارج تکشف او هم دا منتدى هو اذا فرض ټکه مونږ وایو چې په تعریف کې د کلی په تعریف کې فرض صدقي یو کنه دا ویل او عین صدق نه ضروري فرض صدقه على كثير او فرض به په معنا چا راځي التجويز التجويز العقل معنا نه په معنا تقدير محض تکشف خبره ټول ذهن کې اساسا خبره زمون برابر روانه تکشف الدا تعریف تقسیم قسمونه چې بیان کړو په دې لحاظ سره اوس دلته راشه د کلیات لکلیات دي کوم تقسیم کوي دا مشهور تقسیم دی او زموږ دغه نه حسابوجي هم په دې بنیاد باندې حسابوجي تقسیم د کلی چاته جي اقسام 5 اقسام 5 جنس فصل نوع خاصه فرجها اوس د کلیات 5 دي کلیات 5 دي الاول والجنس اول صوت جنس اوس په دې باندې اعتراض ورېږي چې د کلیات 5 دي کنه یو په صوت جنس دغه زموږ تاسو دا سوال دی چې حصر ستاره کلی په 5 قسمونو کې دا نه منم هر مقسم په کار ده چې په خپل اقسامو کې منحصر اوس ته وګورئ کلمه په څو قسمه ده په دې قسم اسم دی فعل دی څه شی حرف دا مقسم چې کلمه ده په دې قسمونو کې منحصر ده سمانه دې له وجود نشته په یو ځای رابع کې سلورم ځای محل رابع سلورم ځای نشته چې کلمه یې چې کلمه وی او سنه او اسم او فعل او حرف نه دا ممکن نه بس کدا چې شوا پیدا شوا استا تقسیم د چا د کلمې دغه قسمه تاثیر دی تقسیم دا مطلب چې دا تقسیم معنا ده چې دا مقسم کوم شي چې مقسم وکړي چې د په چا کې متعلق چې دا یو پرې دی نو ته غلط کار وکړې دوی تقسیم حاصل دی دا مطلب دا تقسیم مسي او مقسم مثلا خپل اقسام کې څه منحصري هذا تقسیم خطا وکړي تقسیم د خدانو ترى اسم ده في الحالة لو قسم بره مش ده غلط ده غلط نه انا مش تكلم نو کله چې تشي چرته وي او بل ځای وو او تا درې یاد کړې تاسو ته تقسیم باسه نو دانش کېږي چې وسی بل قسم وي او په شی ور تقسیم درې وته کې اوس دلته راځي اعتراض ور دي کلیات 5 چې ګوره دې کلی لره زو وجود په یوځای کې ته او ځنیم تا ما تقول یو تا چې کله د تقسیم د کلی هغه شپږ قسمونه ته کو په اعتبار د وجود د افراد او د عدم د افراد سره په دې کې اولنې قسم کوم یو د ټول نه اولنې البته تاسو کوم تقسیم کړو هغه الفاظ داسې چې دې تعبیرو فکلی والا فکلی امتنعت افراده بیا امكانات کې د قسمونه راځي امتنعت کې قسم وکذا کلی وکړه سي امتنعت افراده چې وجود د افراد په خارج کې ممتنع وي نو کلی دا غي مثال مثلا به شوی شي سره لا شيء او دغه د کلمات اصلي امید د کلیات سو کلی فرضي وي او دا فرض ټکي زیادت په تعریف د کلی کوم د دې وجه نه کړو حتى يتناول هذا القسم ايضا چې متناول شي شاته دې قسم ته هم ودا قسم کته ما ته مخکې کولې او هغه کې دې څه کړو چې تا ما ته کولې او دا غي نو خلک کولې شو کلی فرضي دا کلی فرضي ځکه چې دا په خارج کې افراد وجود ممتنع دي نو دا څه د په عموم شي فرضاً مني نو هغه ته چې دا جنس او فصل خاصه الزام جنس او فصل او خاصه او څه شي الزام دا ټول هغه دي چې د پر وجود په خارج په افراد کې دي وجود شته یو قسم د دې کلی کوم یو پاتې دغه یو قسم به په نور طار کلیات 50 مو يعني الكليات څو
خمس نو يعني الكليات شو ست نو في الزغم وشو دخل الجنس بس نوع خاص على الزغم فيو قسم بك كلي فرزي نو مقسم يو جات شامل له لا تجي الكليات كي يو كلي صوته فرزي من ده كم كلي فرزي هغه په مقسم ته متناول له او په اقسام کې دغه نشته دا کلی است تقسیم حاصل شو او په اقسام کې چې کوم د ستاده کلی له بده کې څه شو منحصر شو دا یو سوال دی کوم دا راته کوشش کوي چې دې سوال موږ سو کلی جواب وای جواب مختصر څنګه الکلیات التي لها افراد وایي هغه سوال مخ پوښ کنه جواب دې تصحيحات تسنه هو دوه پوښ الكليات وسركت قيد لك سيفا التي لها أفراد بحسب نفس الأمر في الذهن أو في الخارج منحصرة في 5 أنواع ولله لا منحصرة تخرج ده إذا الكلي هرب مقسم فكل أقسام منحصر تتجه وصل تقسيم كيكنا تدقق زي كده انحسار دعوة بخامة خير انحسار دعوة وإن لم تسرع عليها كبه دعوه د انحساب ته تذکر نه خو چې تقسیم وکړو نو ته پوه شې دا کلی بده دا مقصد په دې اقسام کې سره منحصر دی شو خو د الکلیات التي لها افراد زاد مطلق کلی تقسیم نکوما زاد کلی هغه کلی تقسیم کوما چې دا غیر لپاره په نفس الامر کې صحیح او په نفس الامر کې دا غیر لپاره افراد وی او افراد په نفس الامر کې دي او كل فرض هو كده لا يبقى نفس الامر كفشته او بیا نفس الامر افراد پزین کې او خارج کې تا کچھ وی نو انا كده خبرت اولي دا قيد اولي التي لها افراد اذا ذكر ولا بينهم ماني واما الكليات الفرضيه هل شيء الكليات الفرضيه التي لا مصداق لها اذا غير مصداق نشته خارجا ولا شيء أنت خارج كده هنا تقول فرزي توش فلا يتعلق بالبحث هنا ما تقول إيه وس بديك يو خبر ذاك شكورا تاولي دا قيد ولا جو وأما الكليات الفرزية استفيق له ده قيد ده لجوله ده قيد تاولي ولا جو لكن سنجي بمقسم كبرى بمتن كبرى الكليات تا مطلقا بينه تعال مقيد بقيد ندى قردوله شكلها اعتراض تاد متوجه شو فورا تاد قيد شارح تاوريو التي لها افراد بحسب شيء دي قيد لكن ما لقوا كده سكو ها ده مو باشا كده مطلق كل مراد يو قسم دي دامش ديو مطلق التقسيم شيء نفسي ترى ده وجود بكم زكي متحقق كل يبقى يو قسم بكده كل فرزيه شو لا جنس فصل نوع دفع هذه جريمة أفراد في نفس الأمر بيشتكل ندفع هذا دي من يوم قسم دي دابل شو شيء غير فرق أفراد وجود أفراد وداعيد أفراد وجود بخارج كي ممتنع له لا ما كوالي شو كلا كما هذا مطلق حساب لكل تقسيم كوالي وزلت فصدد ده بيان فطلب ده بيان ده مطلق كلهما فوشي زهار كلنا دلته باس کومه چې داغي زهار کلی کوشش زما د بحث تعلق داغي سره ده ما د بحث ها کړ زما د بحث تعلق زهار کلی سره څه کوم چې داغي التجمع کم کار کوو کوم ځکه چې شپږ قسمونه علم ما وایو کوم یو کوشش کلی فرضیه او افراد خارج کې كل شيء أم امتنعت أو أمكنت أو كان أمكنت توجد ولم توجد أقسام من قولي كنا كثيرة نوصو كوش واحد نو أو بياش كم ده نوصو متناهية غير دا خبرش من قولي أنت من ديت أنا كاتو أنت نفسي من قد دا سوچ كوش ده كوش ده دي وجه هر تقسيم يو نقطي ده هر تقسيم بيو جبان كي أنت ما تتذكر دا تقسيم فنظر سره چاته ده فنظر سره وجود د افراد ته او عدم افراد ده افراد د منظور چې دی وجود شته په دې له سره تقسیم دي او دلته
بحث چې موږ کوو کنه دا اوس چې موږ بحث کوو ادي تعلق چې کوم دی دا هغه چا سره نشته دا غیر پر بخار کې څه ولذا واما الكليات الفرضيه التي لا مصداق لها خارجا ولا دينا فلا يتعلق بالبحث عنها غرض هغه سره چې کوم دی په بعض موږ غرض متعلقه نشته کنه معتد به غرض نه غرض نشته چې هغه معتد به غرض وي نه دا غرض په کلی فرضي کې مشته کنه چې موږ عین خو به شي کنه دومره خدا وینا نه معتد به دي چې غرض چې هغه معتد به وي تشوف الان التكنيكي الا كمال في معرفه احوال المعلومات فكذا كان نشته كمال په معرفت ته چا کې احوال د معلومات دا څه چلو شو دا عینین په خپل په شي نه صادقيږي یو عین چراغ نو هغه عین اخر نه صادق کېدو د عین اخر څه صادق شو اخر څوک د انسان په مقابله کې نه اخر څوک دی اخر او دا نه خې څوک دی نو د انسان او لا فرق کوشش صادق شو دغه فرضم په شي صادق چې فرض زیدین دته انسان نه صادق کېږي نو څوک سره صادق شو نقیض د انسان څوک دی نو صادق شو هر یو د عینینونه هر یو د چانه چې انسان او فرسته سره د نقیض د اخرنا سره د چانه دا یو جمله شو ګوره فإنه لما صدق كل من العينين عینین څوک دي چې انسان او فرز دي مع نقیض الاخره د نقیض د اخر سره صادق شو تکشه او نو څنګه دویمه خبره نو صدق كل من النقيضين مع عين الاخر هر واحد د نقيضين د عين اخر سره صادق شو ولې لا فرس دې د عين الاخر سره عين اخر څوک دی یعنی نقيض د لا فرس او د لا انسان دی کنه دا لا فرس د چا سره صادق شو د انسان سره دا نقیض وس د چا سره صادق شو د عین اخر سره یعنی دا نقیض اخر سره لا انسان سره نه چا سره د انسان سره او دلته کې دا لا انسان د چا سره صادق شو د عین د اخر سره چې فرض دی تښه اول ما عینینو خبر وکړه اوس ته چا خبر کوم اوس دا نقیضین لا او موږ نن مسله په چا کې چړل الله په نقیضینو کې کوي کنه اوس خبره په چا کې وو تباين جزيره کنه دا الله فرض او لا انسان دغه تباين جزيره کنه تباين جزيره څه شته صدق كل من الكليين صدق ده هر یو د کلیین بدون الاخر د دغه بغیر صادق شو د چا اوس د لا فرض او د چا باندې خبره کوم ها د لا انسان د لا فرض د چا سره صادق شو د دې لا انسان سره صادق نشو ځکه انسان سره صادق شو او دا لا انسان د چا سره صادق شو د الله فرض سره صادق نشو بلکې د الله فرض د نقیض سره فرض عین داخل دی نو هر صدق كل من النقيضين بدون بين الدنيا بغير لا الدنيا بغير لا طبعا جيت اشته هر یو د کلیان به د اخرنا اخر اوس مثل د نقیضینو کې وبلخه چاګي لا انسان د لا فرض نه بغیر راغی لا فرض د لا انسان نه بغیر لا فرض د لا انسان نه بغیر ولې راغی ځکه د انسان سره راغی نو لا انسان سره راځي نو نقیض نشته کنه او دا لا انسان نه چا سره راغی د الله فرض سره راغی د چا سره راغی د فرض سره راغی نو تاسو باندې څه شته هر یو کلی د بل نه بغیر راغی جل بل نه بغیر راشي صدق كل من الكليين كليين سوق دی التوس لا فرض او سوق هر یو به د بل راغی دې ته تاسو باندې څه نه صدق كل من الكليين بدون الاخر في الجمله سمره او اجتماع صورت وی او کو د اجتماع صورت نه دلته اجتماع صورت شته کنه شته خبر سورګه اوس د کده وګوره نو صدقه كل من النقيضين ودل دا دیمه جمله شو كل النقيضين شو دي ما عين الاخر هر یو د عین د اخر سره نو لا فرض د چا سره د لا انسان سره نشو د چا سره شو او لا انسان د چا سره شو د لا فرض سره نشو د چا سره شو د فرض سره شو نو صدقه كل من النقيضين مع عين الاخر صدقه فصدق كل من النقيضين ايه صادق شو هر واحد نقيضين بدون الاخرين بيد نقيض اخرنا بيد چانه
چې د عین خسر راخد نه قصر نه راغی في الجمله وهو التباين الجزئي ده تباين الجزئي شو ليه تباين الجزئي ته تر سوال کنه چې تباين واقعي ده تباين الجزئي راغی وساخو بل خبره خود سره جمعکیږي کنه جمعکیږي دلته په خبره چې دا لا فرس ولا انسان سګي دا جمعکیږي جمعکیږي څه شته کنه چې لا انسان بونی او لا فرز لا فرز به کهما یو سره لا انسان نه لا فرز ده کنه لا فرز ده کنه همال ده او لا انسان ده نو ته یو بل بغیر هم راغلو ها دا کوم شو چې په عینینو کې تباین کلی شو نو په نخیزانو کې څه شو په نخیزانو کې په عینینو کې انسان او فرس تباین کلی په نخیزانو کې چې کوم ده هو تباين جزء جو وتباين جزء متحقق شو په زمن د چا کې د عموم خصوص من وجه کې ماده اشتراکي هم راغلي او ماده اجتماعي هم پیدا شو ٹھیک شو نن درا کړه دا خبر ثم انه قد تحقق ما تاسو چې تباين جزء شو دا تباين جزء په کلمه متحقق کیږي په ضمن التباين الكلي په زمن د چا کې په زمن د تباين الكلي کې څه مطلب شو فعینینو کې با تباین کلی وی فنقیزین کو به هم تباین کلی تباین جزئی په زمین د تباین کلی کې کل موجود والمعلوم اقبل مثال کوم وی ګان کم یو خو شو خدای یو پاتې کنه وساره مثال پکار دی چې تباین جزئی په زمین د تباین کلی کې وی لکه موجود او معدوم شو دا څنګه په موجود او معدوم کې څه دی تباین کلی دی کنه لا شيء من الموجود معدوم ولا شيء من الموجود معدوم لا شيء من الموجود معدوم ولا شيء من المعدوم بموجود تكفى كم يوم ده غلبك طبعا ده عينين شو ده موجود نقيس سوبته لا موجود معدوم لي او ده لا معدوم دمسي بيع موجود معدوم ده شنو ده تبين كلنا نبينين كم تبين كل بنقيزين كم تبين كل فإننا بقي نقيزين ماجهول لا موجود ولا معدوم أيضا تبين كليا وشو وقد يتحقق في ضمن العموم من وجه أو كلا بدات تبين جزء متحقق بضمن العموم خصوص من وجهك كالإنسان والحجر يا كالإنسان والفرس أو شو كنا هذا حجر بيسوري كفرس ولا خبر هذا فإننا بقي زي ما لا إنسان ولا حجر عموما من وجه وليه لما تقول اجتماع مشتكنا لا انسان بومي ولا حجر بومي لك حمار لك سوق دقه بيساي سر او د افتراء خو دې باندې راغله هر العين دا خسر راغله کنه ولذا قالوا ان بين قيمه دي وجنه دي د شيونه ما تقول شيء چې بده کې به تباين کلی وي او د شي مونږ نه چې بده کې به عموم خصوص من وجوي لکه هر یو شی یوازې نو دروغ به لکه دا بل پکې هم راځي ته د شي جامع مفهوم استعمال کا چې واره صورتونو د څه شامل شي او واره صورتونو سړي لکه کله کېږي عموم خصوص من وجه راځي او کله سره تباين کلی راځي نو زما خو کوم تباين جزئي او هغه چې کوم مفهوم کلی له دوه شامل له ولذا دي وجنا قالوا ویل لمنطقيانو ان بين نقيزهما ما بين دا نقيزين د عموم د چاکه د متباینانو کې مباینه جزئیه حتى يصح في الكل چې په ټولو صورتونو کې څه شي برابر شي هاذا من خذ هاذا دا یاد کا دا چې برته سکو نه وي ٹھیک شو اوس علم سره یو بل خبره کې ما ته ګوره چې زه ته سوال در باندې کوم دا یو سوال کې دا غي دوه جواب کوي غرض دې نه یو سوال د یو سوال دوه جوابونه کول غرض دي سوال کې به دوه جوابونه کوي سوال دا کې کنه چې دا څه چلو چې تا د مساویین عینین بیان کو خو کې سر نقیزین بیان کو سړي ویلو ونقیزهما کک بیا چې او به عام وخص مطلقا ونقیزهما بالعكس بیا چې کوم ده والا من وجن وبين نقیزهما چې کوم ده تباین جزئی یعنی دا هر یو نسبت سره دی عینین چې بیان کو د نقیزین سره په خوا کې بیان کو لیکن متباینین کوم ټول اول بیان شو کوم بیان شو والکلیانی الكليان ان تفارقا كليا فمتباينان التبدلوني چې وبين نقيزهما تباين جزئي انت بدلی وکړه ته هر یو د بیان د نسبت په مابین د نقیزینو داغه کې ته مال ته بیان کړه دا غي نسبت سره سره سو وجه چې مؤخر دي کو څوک
ذکر د چا د نقیزین او د متباینین بلکې متباینین عین متباینین کې کوم عینین دي هغه د نسبتونو په اول کې بیان کو او د نقیزین مسله د اخر ته واسطه ولی د دې لپاره توجه وي ښه د برسول وي دو جوابونه کې خبر دې فکر شو فإن اعلم أيضا أن المصنف أخر سلام إن المصنف اعلم أيضا فديما علم رواله إن المصنف أخر شيء أخر ذكر نقيزين المتباينين ودا تبزين كرا ولا الجهل نزانو باسا دا کار دی یقینا کړی دی خو اسی نه دی کړی بلا وجه دا کار نه دی کړی بی وجهین په یوه وجه سره نه بلکې په دوه وجه سره دا کار کړل الاول قصد الاختصار بقياس على نقيض العام من وجهين ما تقولې اختصار په متون کې مطلوبي او به دا مشهور متن دی په متون مختصرو کې چې داغي هغه چې کوم دی په ضرب المثل کې بیانېږي وي اختصار داسې وکړه چې تفتازانی چې په تهذیب کې کړل اختصار داسې وکړه بهاري چې په سلم کې کړل اختصار داسې وکړه بهاري چې په مسلم کې کړل اختصار داسې وکړه لکه حسامی متن چې څومره مختصر دی یا د منار مختصر نه د بعض متون په خاصه کوم دی کنه د طالبانو د ذهن د تشخیص لپاره دا اصول نه اصول د فن د متن په صورت کې ډېر مختصر الفاظو بیانول اوره دا کار د کړل دا خو نو یو خو د اختصار مطلوب ځکه چې دا فمن وجن وبین خزیمه تباین جزین وي د چا ذکر وکړو ها نو عموم خصوص من وجن خزین ذکر کړ چې صرف کلمه تباینین وی لکه متباینین چې پښنه قیاس ونکو نو اختصار په متن کې مطلوب په عبارت کې نو اول قصد الاختصار بقياسه على نقيض العام والخص من وجن چې په نقيض العام والخص من وجن باندې قياس وکړو والثاني دویمه وجه په کې دا ده ما ته ورجه کله چې د دال ته بیان کړی څو ګل ته بیان کړی نو څنګه بیان ویلو چې ویل عبارت به شي چې الکلیان انتفارق کليا فمتباينان وبين نقيضيهما تباين جزئي زما کنه نو الته بیا یو مسله و تباين جزئي چې ویلو تباين جزئي څو فرق دو کوم دو فرق دو ومن خصوص مطلق ومن خصوص من وجه الته تمام خصوص مطلق ومن خصوص من وجه پیژند تجد دغه سبق دغه دی نو عموم خصوص مطلق وعموم خصوص من وجه نسبتنا تفجندلی ولا ولی دا غي ذکر خو دغه ټول اول بیان کړه غي ذکر خو ستر روان دی ٹھیک شو نو د فهم د تباین جزء فهم دا په چا موقوفه ده په دې دوه موقوفه ده چې د فردین دي د تحقق په زمين دي دوه کې دي دا موقوفه ده او لا انه جعلت من تباین جزء دا لفظ استعمال کړي پوښې به نو الته موږ دا فردین نه پیژنو ٹھیک ده او دلته یې چلې دلته چې وس د دوه کلمه تباینین او موږ خصوص مروجي اصل بیان شو تباین جزء استعمال کلمه تباین وي وس تباین جزء تعریف چې کله استاد کوي نو څه وایي پکې عموم خصوص مروجي او عموم خصوص مروجي تباین کلی بیان کوي وس هغه تیرشي دي کې نه تیرشي دي دوی موجه پکې دا واخا وي وسانی دوی موجه پکې دا وا الله دې په وبخا چې ان المصنف خ دوی موجه پکې دا وسانی ان تصور التباين الجزئي والثاني دوی ما چې تصور د تباين الجزئي تباين الجزئي هو وسجه ده یو مفهوم کلی ده من حيث انه مجرد عن خصوصه دا من حيث انه مجرد عن خصوصه پردې خلاصه دا من حيث دا عبارت پر مسکی یعنی من خدا عبارت والثاني ان تصور التباين الجزئي موقوف كما تتوقع موقوف ان تصور التباين الجزئي موقوف لا تصور التباين الجزئي موقوف على تصور فرديه تصور ده چا باندې کوم تو فرد دي څنګه یو شی چې کوم ده کنه پوښي به
هغه په خپل فردین ته ذهن ته کلی راولې نو کلی خو خپل وجود ځان مستقل وجود نشته کنه له متعاقب زمين د چا خو افراد ته بځي کنه ذهن بس تا طرف ته منتقل کیږي او هغه ته پیژني څوک نه پیژني ځکه چې انت دا بیان شي ته نه پیژني اوس یو وی کنه ته پیژني ځکه هغه ذکر مخکې ته شي ده او الذين فردين سوق تجمع العموم من وجن والتباين الكلي يعني فقبل ذكر فردين مخکې ذکر د فردين او دا مخکې ذکر د فردين کله لري اعلش دا نقيض ذکر د نقيض التوشي لا كليهما دوانا دوانا ذکر شي یو بیان کوم پیدا بنکې دوانا بیان شي لا تا ذکرو د دې ذکر به تاسو نه حاصلېږي د چا ذکر تباين جزئی ذکر باندې بعد د ټول ذکر به تنف ہوئږي اوري د ذکر به تعالی حاصل شي ماته ګوره چې راول د فردین او فردین باندې به اوس بیان شي ده منځ کې دا عبارت پاتې شو کوم انه مجرد عن خصوص فردین ته وې کنه چې د متعدد تصور په چا موقوفه ده په ذکر د چا د دوه فردین اوس چا به اعتراض وکړي چې کله د خو یو فرق غواړي چې پای کې موجود شي څه غواړي نو دې په زمن د یو فرق کې موجود کمزه څوک تبانجي په زمن د یو عموم خصوص موجود چې په چا کې د موجود شو په هغه موقوفه ده کنه په دې بل خو نه موقوفه او کو په چا کې والی چې بیا چې په هغه کې موجود شو په هغه موقوفه ده کنه چې په چا کې متعدد په یو وخت په دوه کې وي په یو وخت په یو کې وي نو چې په کم یو کې ده خو په هغه موقوفه ده په دې بل خو نه موقوفه نو په دوه نه موقوفه په یو موقوفه ده په اق یو موقوفه ده چې په چا کې یي دیوینه دا چې من حيث او مجرد عن خصوص فرد چې دې مجرد ولم د خصوص د فرد چې په خاص فرد کې متحقق وانه ولم نو بیا موقوف على تصور فردين وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء هو عام دې نه غرض چې کوم ده د جزئي او بل معنا کولی اصل کې دا ده چې تاسو یو جزئي مقابل ته کلی ذکر کنه او چا اعتراض وکړو چې خلق انسان ته هم جزئي وایي دا د حیوان جزئي دی مثلا تاسو جزئي مقابل کو د کلی ترجمه کوشش دا متن خود جواب اعتراض کا قال قائل إن الجزئية يطلق على الإنسان الذي هو جزئي للحيوان والحيوان جزئي للجسم النامي والجسم النامي جزئي للجسم المطلق والجسم أيضا جزئي للجوهر فهذه جزئيات وكلها كليات كلها الإنسان كلي والجسم النامي كلي والجسم المطلق كلي فهمت؟ نو خبر دا شو چې تاخذ وبخه دا جزئي تا مقابل ګرځول د کلی دا ستا یو امر بجانب حق نه ده ځکه خلک وای انسان جزئي د حیوان ده خلق وای حیوان جزئی د چا د جسم نامی ده خلق وای جسم نامی جزئی د چا د جسم مطلق ده خلق وای جسم مطلق جزئی د پاره د لپاسه د چا د جوهر ده نو دا خو مطلب ده چې اې کنه خوشه چې جزئی مقابل د کلی شو په کار ده چې کلی په چا صادقېږي نو جزئی په هغه صادق نشي دې ته وایي جزئی دا وقد يقال الجزئی دا یو بل اصطلاح ده مثلا د جزئی په دي تجزئيات جزئي ویلې کېږي یعنی اخص تحت العام د جزئي ویل انسان اخص ته لاندې چانه ده چې حیوان اخص تحت العام د جسم ده جسم نامي اخص تحت العام د جسم ده او جسم مطلق اخص ته لاندې د عام نه چې جوهر ده دا اخص من الشیطان جزئي هم ویل کېږي نو دا په بل اصطلاح دي ته ویل کېږي او التجمع جزئي ویلو کوم ځای کې اگر د کلی په مقابل کې چې المفهوم امتنا تعریف مونږ کړو التجزئ په هغه جزئي په هغه اطلاق سره په هغه تعریف سره شرط مونږه د انسان ته حیوان ته
او چاته اسم نامی ته اسم مطلق ته من جزئیات ندی ویلي دا په بل اصطلاح باندې من ویلي ته پوهه کنه پوهه وي وقد يقال الجزئي کله ویل کېږي الجزئي للاخص من الشيء اخص چاته چې د یو شي نه اخصي د یو شي نه اخص جزئي اخص من الانسان نه انسان اخص من الحيوان ده حيوان اخص من الجسم النامي ده جسم نامي اخص من الجسم المطلق ده جسم نامي اخص چکا جسم مطلق اخص من جنس الشيء من الجوهر ده کنا دا په بل اصطلاح ده مخ پکېګا ما په هغه تعریف سره چې کوم مقابل د کلی ده په هغه اطلاق سره ما په هغه تعریفات سره چې هغه تعریف ما کړو پوښې په چې ما امتنا فرصت کلا کثیرینا چومتنی فرض قسم په هغه سره معنی دی ویلې دغه چې فرض صدق نه د صدق په کثیر منشته د انسانوم د حیوانوم څنګه ورته جزئی پاره اعتراض له ونه مثلا پوښي دومره کوم اقلات چې په دینه پویدا تمام وي خو الله دې وبخ هي حاجی مکتب سلاش مکتب سلاش وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء وهو أعم وصا دا خبره چې دوکړه الجزئي کنه دا اخص من الشيء توي نو دا یو بل اصطلاح شو د اصطلاحات د منطقنا پس لفظ د جزئي مشترک شو په دوه معنی کې پچا کې یو جزئي حقيقي یو جزئی څوک شو هغه کله چې مقابل د کلی دی یو جزئی اضافي دی چې هغه دا وسنه شو او دا تفریقه به کتب شرح کوي ښا چې هغه د جزئی حقيقي وایي او دته به جزئی سوایو اخر موږ څنګه پیژنو چې دا جزئی موږ د دم جزئی هغه جزئی خلک وایي کومه وته مراد ده نو هغه حقيقي دی او دا څنګه جزئی او دته جزئی حقيقي ولي وایي هغه ته او دته جزئی اضافي ولي وایي په دې باندې موږ سپوږ شو هغه حقیقتا جزئی دی ځکه فرض د صدق په کثیر ممتنع ده او د جزئی چې ده نو د لپاسه په نسبت سره جزئی ده د خپل ذات په لحاظ سره جزئی نه ده د وجه د صدق د دنه په کثیرینو انسان په کثیرینو صادق نه ده حیوان نو دارنګ چې کوم د جسم نامي جسم متفق په کثیرینو صادق نه دي نو څنګه په نفسه دي کله جزئی دي خو از په اضافه سره ما فوق تا سره دا جزئی ده کنه د ته ځکه جزئی اضافي وایي انت دغه كاتيجوري وقد يقال يعني أن اللفظ الجزئي لفظ الجزئي ده كما يطلق على المفهوم الذي لك سنة إطلاق كده فهي مفهوم مانده الذي يمتنع أن يجوز صدق على كثيرين شمتني جائز صدق كثير مانده كذلك لأن الكل يعني أن اللفظ الجزئي مشترك ما يعني مشترك شو من ده شاكي دو معنوه كي يطلق على الأخص من شيء فأخص من شيء مانده وده يوبل استلاء فعلى الأول نوسع تقوس بجي ما الفرق بين إطلاقين ما الفرق بين الاسمين فرق بجوجه فعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي يعني الجزئي الحقيقي بوتوه لكذا حقيقة جزئي ده وجد عدم الجواز ده صدق ده فرض ده صدق تضرب شاء فكثيرينه وعلى الثاني بالإضافي الجزئي أو ده إضافي سوي بالإضافي وعلى الثاني بالإضافي أبين سوي إضافي وي اسمع تقول جاي خلاص إضافي وتوني وي ذكر بالنسبة لسراغي عمت ديسته ده أخذنا يا عمنا إذا من جزينه ده بالنسبة لسراغة جزي ده وسقول رجي الله پاک دی وبخا دا متن پسې لاش وهو اعم مره متن تبع لاش وهو یدام جواب ما ته ګرځي دانس د دې جزئی او دا جزئی من کې څه نسبت ده تا اوس راته نسبتونه بیان کړې دي اوس خو زما مزيدي مساوات په پیژندل له تباین په پیژندل له مو خصوص مطلق می معرفت کړل له پوښوم خصوص منوجي په پیژندل له وراته وای پوښې په چې ته دې کې د دوه من کم نسبت ده چاو د چا تر منځ د جزئی حقيقي او د جزئی اضافي من کې کم نسبت ده دی وای د دې منځ کې نسبت ته خیمه وهو اعم هو زمير دا جزئی چې ده د اصل مرجع کړي دا جزئی تا اوس په دې نوې اصطلاح سره
دې چې د عام د چانا د اولنا نو دې کې نسبت ته چا شو د عموم خصوص مطلق شو عموم او مطلق راځي کې د وی موجب کلیته وی سالبي جزئیه څنګه كل جزئي حقيقي بالمعنى الأول كل جزئي بالمعنى الأول الحقيقي فهو جزئي بالمعنى الثاني الإضافي وليس كل حرف سالبي جزئي ليس كل جزئي إضافي جزئي حقيقي فإن الإنسان والحيوان والجسم النامي والجسم المطلق كلها جزئيات ده تلسري جزئيات وليست جزئيات بالمعنى الأول أو جزئيات بالمعنى الأول لأنها في نفسها كليات ناخذ في نفسها كليات دي نزكوي والجزئي بالمعنى الثاني ده تعين ده مرجعك وهو برهو رغلو كان ده سوي والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه أعم كما سيغره اسم تفضيل ده مفضل هي غوري ده نقول قالت مفضل عليه خله مفضل هو شو كان ها زميل بدي عم جراجي شو چته هو تا چې مراد ته جزئیات شو خو هغه دغه جزئیات اضافي شو خو هغه مفضل عليه سو په پچا باندې عام ده وای منه د چانه د جزئینا بالمعنى الاول ده غنا عام ده ولي دویږي دا خبره بزاله ومنم د دې عموم خصوص مطلق ته خبره به ما لو منم ما ده ګره چې منګل ته یو معیار یو قانون موږ جوړ کړو چې راجع بکیږي چې اخص موضوع شي او عن محمول شي موجب کلیه به جوړ شي او عن موضوع شي اخص محمول شي سالبه جزئیه به ساده شي ژوند دا ویلي ها قانون ها قاعده دلته شتا ولاو کنه اذ كل جزئي حقيقي اذ كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عام يعني دا جزئي حقيقي کوم ده هغه جزئي اضافي ده يعني مندرج ده تحت مفهوم عام صحیح ده وجدادا چې هر جزئي حقيقي جزئي اضافي ده وجدادا چې د جزئي حقيقي له پاسه چې کوم ده جزئي اضافي سم لغه له پاسه هغه دغه نه کلی کني وزيد دغه له پاسه انسان هونه نو کوم چې جزئي حقيقي جزئي اضافي شو ځکه اخص تحت العام شو اوس څه خبره وکړي کې دې شي چې کوم ده کې دې شي چې څه چلو شي خبره ځان پوکا کې دې شي په خبره میزان پوکا چې څنګه چلو شي ته چې دې له پاسه کوم ده نو دارو له پاسه به یو مفهوم عام کنه نزته تخم چې کې دې شي چې د دې له پاسه مفهوم عام نه څه دا یو شی چې دا غیله کوستر نه پاسه خو انسان شته کنه خدا شي یو جزئي حقيقي وي چې دا غیله پاسه مفهوم عام نه نو چې مفهوم عام نه نو اخص تحت العام شو نو ګوره جزئي حقيقي ده ته هر جزئي حقيقي جزئي اضافي کې دغه موقوف شو بدې چې لباسه دې شي مفهوم عام لول نشته او اقله المفهوم هر یو شی چې کنه کبل کلی نه نو دا مفهوم دلاندې خو داخل لګنه مفهوم کلی نه الشيء والشيء وده الشيء دلاندې خو داخل لګنه او الامر دلاندې خو داخل لګنه امر من الامور وامر د امورنا ولا عكس او عكس نشته یعنی بل طرف ته موجبه کلیه نشته بل طرف څوک ده ولا عكس اذن جزء اضافي قد يكون كليا ذکر جاغا يعني كله نشوله كله اچ كل جزء اضافي فهو جزء حقيقي نشوله وای کېدای شي دا جزء اضافي شي کلی وي ما تاسو نه چې انسان ده حیوان ده څوک ده جسم نرمي ده جسم مطلق ده نه ذکر چې اذا الجزء الاضافي قد يكون كليا كالانسان بالنسبه الى الحيوان قد يكون كليا كده تجي جزء اضافي ده زيدنا ولا زيد شو انسان شو حيوان شو اذا ده جزئيات اضافي نو ده هر جزء نه دي کنه كم يوم ځکه دا په نفسي کلیات دي کنه ولك ان تحمل دا دیوس الله پاک تی وبخا دې جوړی کم زه
دا زنه دا برا وهو اعم یو بل طریقې سره جوړي خو په دې زمینه پوهه کېدل لک شانت چې کم دینو سوچ او فکر بغواړي او دا غیر لپاره یو تمهید بزتا تقدم تمهید دارتما وکیلا ذهن ته خبر راوړه چې ستا فکر اخص او اعم کما خبره چې نږدې تیر شي کنه د سړي په ذهن کې ما خبره پرته کنه دا اخص او اعم چې اوس تیر شیو لګ مخکې څه فکر ده په باب د نسبت کې نسبتونه مساوات تباين د جمع بیانول تاکي عام او خاص جزء راغلو کنه عام